الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا لم يغفر له فمتى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينادي ضارعا بخضوع قلبنا وذلنا وابتهالنا والتجاء: رسول الله يا خير البرية، نوالك أبتغي يوم القضاء. فامك معظمك بيت الله او مدینہ محمد رسول اللہ فمکہ کی صفاشت دے مرواشت دے فمکہ کی صفاشت دے مرواشت دے او مدینہ کی قل گنبد خضران فمکہ کی منا مسجد نمرشتا او مدینہ کی قل مسجد قباء مکہ کی پاک رسولو پیدا شوے او مدینہ آخر مسکند مصطفیٰ مکہ کی کعبستان وروری گیا او مدینہ کی محبوب خود تشریف فرما دے مکہ معظم کی خلق حج کری او مدینی تچین ذکار د جفا دے ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. زما معزز محترم سامعین حضرات رنو رمضان او د رمضان د صيام او د روزو او پر رمضان کې د قیام او د شپې د شوګرو
और खासतन लैलतुल القدر और اعتکاف متعلقہ بیانات پر رمضان کے شروع دی دنننی بیان خلاصہ اغاهم دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روایت کرا یو طولانی و طویل حدیث و داغی خلاصہ دنننی بیان خلاصہ ولا حدیث امام شیخ ابن حبان کا کتاب الصواب کے ذکر کر دے اور امام بیہقی رحمت اللہ علیہم نقل کر دے اور علامہ منذری رحمت اللہ علیہ پر ترغیب و ترہیب کے لدی حدیث دا ذکر نباد وائی ولیس فی اسنادہ من اجمع علی ضعفہ دا سے سو کی سند کی نشت دی چیز آغا پر ضعف کے علماء اجماع کری اگر کہ بعض راویانوں کی قیل مقال لباز یا موجود نداشان تروایات پر ترغیبات و ترہیبات کی دا اکثرین علماء پر نسبان پیش کولدان جائز دی طولانی حدیث دی پکی ترغیب دی دا رمضان دا سیام و دا قیام فضائل او یو دو خطرناک عملون دی دری چی آن کارون پچا کیوی دا رمضان دا زیاد و کثیر التعداد کی بخششنا ہاں امتیانو تنرسیگی چاکے چی دری عمل موجود نو کم علماؤنا مداوری دلی چی رمضان کے انسان تا بخن کیگی نو دا بسیوا دا ہاں دری جماعاتو نئی چی کم دری عمل کئی اگوی تا بخشش نمیلاوی دوائی دا حکیم و دا ڈاکٹر علی فیدہ کئی کہ دا مضرات و دا آغا سیزنونا کہ دا انسان تا تکلیف ورکا انسان زان بچ تا پریزونی چی نو دوا تاثیر نلے دا دری سیزن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متعدد روایاتو کے ذکر کری کہ دا دری عمل اچھا کیوی بخشش نکی نبیہ پر رمضان کے متبخشش نوی دا حج پا کولو متبخشش نوی دا عرفی پر روجہ دا عشری پر روجہ اور نور چکم دا بخششات و روایات دی اور دا معزز و اوقات و دا مقدس و اوقات و دا ایام و فضیلتون دی نو دا غدری جماعت و تب بخشش نوی اگر آزی انشاءاللہ بیان بش عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دے فرمائی چی ما دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نا وورد الشہغدہ سے فرمائل ان الجنة لتزين من الحول الى الحول لدخول شهر رمضان محمد مصطفیٰ فرمائی یقینا جنت خیست کولی شین دیو کالنا تربل کالا پا وقت دخول دمیاشت دا رمضان دا جنت تزین و دوبارہ صفایانیو خیست کول کی دی دا رمضان پا شروع کی فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِّن تَحْتِ الْعَرْشِ کلچ دا رمضان اولش پراشی دا الہ العالمین دا عرش داغی دلندن یخلی ہوا راشی یقالو لها المصیران آغی ہوا تا دا مصیری ہواوین در دی ہوا نم دی دا بعض الفاظ دا حدیث نوازح معلومی گی چلی کی دخل اتحاد لرنشت دیو دا منقولات دیو سما دا اور دا محمد مصطفیٰ نوریدلی یقالو لها المصیران آغی ہوا تا دا مصیری ہواوی دا عرش الرحمن دلندن اخکل مزیدار ہوا راشی دا ہوا پا جنت وردن نشی فتصفق ورق اشجار الجنان وحلق المساريع
د جنت د بوټو چې څومره پاڼې دي دای هوا په وجه دا پاڼې په خپلو کې ټکېږي، خپلو کې چغې وهي او آواز ترې روځي. وحلق المصارع د جنت د بنګلو چې څومره کړېګانې او زنځیرونه دي هغه زنځیرونه په خپلو کې وشرنګېږي، آواز ترې راپورته. د جنت د زنځیرونو د دروازو د جرندو او د جنت د پاڼو دا هوا چې پې ورشي دا خپلو کې یو آواز شروع. فیسمع لذلك تنین لم یسمع السامعون احسن منهم. و د جنت د جرندو زنځیرونو او د جنت د اونو د پاڼو د شرنګاري او مزیدار آواز شروع شي. محمد مصطفی فرمایي چې دا دومره ښایسته د سرود یو خوند لري چې لا تر اوسه پورې یو غوږ دومره مزیدار آواز اورېدلی نه وي. داسې یو آواز چې راپورته کېږي چې لا غوږ نه یې اورېدلی، داسې یو مزیدار مست آواز چې راپورته شي. فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا مزیدار آواز د رمضان په شپه باندې چې د جنت د جرندو زنځیرونو د اونو د پاڼو نه راوځي، د جنت په بنګلو کې دننه ناستې حورانې حیرانې شي. نو فتبرز الحور العين حتى يقفنا بين شرف الجنة. دا څومره غټو سترګو والا حورانې او سپینې حورانې چې جنت بنګلو دا راښکاره شي تر دې چې دی ودرېږي بین شرف الجنت د جنت په دویم چت کې چې کوم بالاخانې وي او بالاخانې کې چې چجي وتلي دي په دې چجو کې راودرېږي چې دا څه قصه چې آواز دی او سرود دی. ورته ویلې چې دا خو د رمضان اول شپه ده، جنت مزیدار او تزیین وشو او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د امتیانو لپاره د جنت دروازې کولو شوې، د جهنم دروازې بند شوې، شیاطین وتړلی شو. دوی ته دا وویلی شي، دوی خوشحاله شي، ډېر خوشحاله شي. فینادینا هل من خاطب الی الله فیزوجهم. دا حورانې آواز کوي هل من خاطب الى الله فيزوجه. مونږ الہ العالمین پیدا کړیو زمونږ واقدار زمونږ والی و متولی الہ العالمین. د دنیا د جنکو پیدا کړي الہ دې خو پلاران ورونه وته پیدا کړي، نو چې چاته ورکړه راکړی نو هغه یې کوي، او چې څوک چا باندې جرګه کوي نو په جنۍ یې نه کوي، په پلار رور باندې وته کوي. اوس د جنت حورانې خو نه پلاران لري نه مورګانې لري، نو هغوی جرګه به چاته کوي، چا باندې به جرګه کوي چې الهه ای فلانه دا یوه حوره خو ما ته م راکړه په نکاح باندې، جرګه به په چا کوي. نو دا حورانې آواز کوي فینادین چغې وهي هل من خاطبین الله. اے د محمد مصطفی امتیانو څوک شته دی چې الہ العالمین ته په جرګه راشي زمونږ باره کې، زمونږ متولي باری تعالی دی. الہ ته ووایي چې تا باندې جرګه کوم یوه حوره ما ته م په نکاح باندې راځي. فیزوجه نو بس الہ داسې سخي ذات دی چې چا پې جرګه وکړه او مونږ یې وغوښتو نو الہ مونږ هغه ته ورکوي. د حورانو جرګه به چا باندې کوي؟ باری تعالی باندې وکړي. هغه متولي دی چې هغه حورانې دې هلته پیدا کړي جنت کې، نو هغې کې مونږ ته م راکړه. ثم يقولن الحور العين. بیا دا حورانو ته حورانې ولې وایي؟ حور سپین ته وایي، دا ډېرې سپینې دي. عین دا مبالغه ده. خلک وایي د فلانې غټې سترګې نه مانه ټولې سترګې نه، عین مانا غټو سترګو والا او حور مانا سپینې حورانې د غټو سترګو والا د حور عین مانا. او هغه داسې حورانې حور مقصورات فی الخیام، محبوسې ساتلې شوي دي په خیمو کې. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. انس و جن هغې مخکې د هغې تمس قدرم نه دی کړی. او داسې حورانې دي عواشقې په مړونو خپلو باندې. ان للمتقین مفازا حدائق.
وعنابا وكواعب اترابا. نو دا درمیان سالی دی او په خپلو خاوندانو باندې بل نظری دی، نظرونه بل خواته نه اړوي. ثم يقولن الحور العين، بیا دا حورانی لگیا شي جنت کې چې کوم رضوان، جنت کې خپل رضوان الجنه دي، د جنت خادمین دي، د جنت شرطه ده. خاصه پارکونو کې پولیس ګرځي امنیت د پاره، نو دا د جنت هغه د دې مزاد خدمت د پارم دی او دا ډول د پارم دی. خدا ګور ډیر خسته دی. محمد مصطفی فرمایي چې آخر جنتی کله جنت تلاړ شي دا د جهنم کې بس کور شوی او ډېر تکلیف شوی. محبوب وایي چې ټول نه آخر جنت ته ځي زاغم پیژنم. هغه چې جنت تراشي نو دلته به دا رضوان الجنه د جنت د خادمانو کې یو دانه وګوري، هغه دومره نوراني وي، نو دې به داسې ګمان کوي چې ګنې دا رب العالمین دی. نو خر ساجدا الله، هیڅ په سجده به پرېوځي هغه ته، هغه به دې ګریوان کې ونیسي رانیغ به یې کړي. دا څه شی کېده؟ وی انت رب العالمین، ته رب العالمین تا ته سجده کوم. هغه به ورته وایي زه ستاسو د جنت یو خادم یم، پولیس یم، ما څه کار مه لره، سجدې مه لګه. وی ښه ته خو دومره ښایسته وي، ما یې ګنې ته به رب العالمین. نو چې د ده نه تېر شي نو یو بل رضوان الجنه به وي، هغه به د ده نه ډېر ښایسته وي. نو دی بوی چې هغه خدای تعالی نه و، خدا دی، هغه ته به پرېوځي په سجده. نبي علیه السلام دوه درې داسې ذکر کړي وي، یو نه به تېرېږي بل ته به په سجده پرېوځي. هغه به یې رانیغ کړي چې زه رب العالمین نه یم، ما ته سجدې مه. نو دومره ښایسته دي چې دا ساده جنتي و پرې خدای تعالی ګمان کوي چې ګنې دا بر تعالی. قرآن آواز کوي یا رضوان الجنه ما هذه اللیله، اے د جنت خادمانو دا څه شپه ده. فیجیبهن بالتلبیه، د جنت رضوان او خادمین ورته د لبیک آواز کوي. چې جنتی ورته آواز کوي نو ډېر خدمت کوي، خو ډېره په ښایسته زبان سره به جواب لبیک، حاضرم خدمت ته څه خدمت. نو دې حورانو ته به هم د جنتیانو د خاطره دا خادمین د جنت داسې پاسته الفاظ وایي لبیک. ثم یقول هذه اول لیلة من شهر رمضان، بے بورت رضوان الجنہ وی دا جنت حورانو دا دا رمضان دا میاشت اول شپدا. فتحت ابواب الجنہ للصائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دا محمد مصطفی امتیان چی روزہ دار دی دا جنت دروازے وتکلوشی. قال ويقول الله عز وجل يا رضوان افتح ابواب الجنان ويا مالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امه احمد. لقد جن رمضان فاول شفا ربي كريم رضوان الجنه داسي وين، اے د جنت خادمینو د جنت دروازې کولو کوي، اے د جهنم مالکانو ججانو فرشتو د جهنم دروازې بند کوي د محمد مصطفی امتیانو نام چاچ روزی نیولی. ویا جبرائیل احبت الالارض، اے جبریل علیہ السلام زمکی تلعشا فاسفد مردت الشیاطین، سرکش شیطانان اتڑا، سرکش شیاطین اتڑا. نچاویلی چدا آغی زمانے پوری خاصو چکل نزل دا وحی کی دا. انو قرآن کریم رمضان کے نازلے دا انا انزلنا فی لیلت القدر او شهر رمضان الذي انزل فی القرآن. نو دا دې لپاره وتړلی شو چې قرآن کریم کې څوک د ځان نه څه جوړ نه کړي، او دې کې څه هغه شیطانان وی تړل شوي دي چې کوم اسمانونو ته خېږي، د فرشتو اوازونه اوري، د هلنه باندې د ستورو ګزارونه کېږي، دا هغه تړلی شوي. وحفظناه من كل شیطان مارد نه د دې استدلال. خدا د بعضو مفسرینو رایه، اکثرینو رایه دا دی چې تر اوسه پورې زمن د نزول قرآن پورې دا خاص نه دي، هر رمضان کې مردت الشیاطین سرکشه هغه اتړلی شي چې د محمد مصطفی امتیان سرکشه. فاسد جبرائیل علیہ السلام اتڑ مردت الشیاطین سرکش شیطانان، وغلهم بالاغلال فزولنو اتڑا، ثم اقذفهم فی البحار، اوی تڑاو بیائی سمندرونو پغرونو جلتا گزار کا.
حتى لا يفسد على امت محمد حبیبی صیامهم ترسو چې زما په محبوب محمد مصطفی دا په امتیانو روزي خراب نه کی. دا اوس چې ما خام کې ما جګر کې جنگونه ګوري او نور فسادات ګوري دا سرکش نه دی اواړه واړه شیطانانه خوشي دي. قال ويقول الله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان ہر شپه د رمضان چې بیا راځي رب کریم دا لخنه आवाज کوونکې आवाज کوي لمنادي ينادي 3 مرات هل من سائل فأعطيه سؤلهم سوکتری چې غختم کوي چې هغه مسئول لري چې سوالي ورکړي شي وتا هل من تائب فاتوب عليهم سوکتری چې ما ترجو کوي پتاو به سرا چې زرو جوړ ته کم په مغفرت سرا یعنی سوک تو به سن کېستا حال من مستغفر فاغفر الله سوکت چې بخنه رانو غواړي بخنه وته کم. قال ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار. دا لوی بشارت رب کریم په هر شپه د رمضان هر ورځ د رمضان کې در جماعت پټیم باندې 1000 عتيق من النار زرزرا سلزرا یو لګ جوړیږي او سلزرا او زرزرا 10 لاکا جوړي نو 10 لاکا کسان در جماعت پټیم د عذاب نه خلاصي كلهم قد استوجبوا النار چې دا تر دغه ټیم کې بخنه کیږي د ګناهونو په وجه د رب کریم پنځ هغه خلکو چې دوی ته جهنم واجب شوی وو. هر جماعت پټیم 10 لاکا کسان وي داسې بخل کیږي چې د خدای تعالی پنځ دوی ته جهنم واجب او چې دا بخامخه جهنم ته ځي. په رمضان په یو شپه کې د محمد مصطفی سره دا وعده شوې ده چې د رمضان د جماعت پټیم تاو متن 10 لاکه به بخم جهنميان چې ما فیصله ده کړې چې دا به جهنميان وي هغه به د رمضان د جماعت پټیم 10 لاکه بخم او جنت ته ویلېږم. 10 لاکه ګور ډیر شي امتیانم ډیر ده هو میګتانو ندام زیات کې خبرې 10 لاکه هم دا هډر رمضانونه دي کنه او په یو شپه کې 10 لاکه کسان او میات ساتي نو امتیان ډیر دي خبرې اگر دې دلی یو حج ته تلی د اسلام ګوري پاکستان او سرحد تراون شوی دی ښا بار ستاسو مسلمانان خبرې ډیر ګډوډیشن او ډیر بد حالات دي ډیر بد حالات دي. اسی داسې ملکونه د اسلام مسلمانانو ستړي جاري صرف خبر دي چې موږ نکونه مسلمانان تیر شوی تاجکستان ته کلاړې نو خلک صرف دومره آگاه دي چې موږ مسلمانان یو خوشحال دي او په چین کې هم داسې یو زیستري اورنچیو ته وایي څه ته وایي هغه هم وایي چې موږ مسلمانان یو دومره نور داسې خبر نه دي چې اسلام څه شی دی او مونږ څه شی دی یو نیم کس نه سیوا دام لوی خبر ده په مقابل د کافر کې دام بیا خلک دی اخر خو به جنت ته لاړ شي کنه دا رمضان پچ بخنه 10 لاکو ته کېږي نو دوی ته هم پکې وشي خو امید ساتئ چې الہ العالمین انشاءاللہ مونږ ورته روژې نیسو قیام ورته کوو دعاګانې ترې غواړو الحمدلله ټولو نه زیاته خوشحالي په دې چې عقیده مو جوړه ده چې عقیده مو خرابه وي ګورې بیا دا څیزونه فایدې نه کوي ښه بیا نه روژه فایده درته کوي او نه منځونه او نه څونه خبره ټوله بنسټي د عقیدې نو دا 10 لاکه کسانو ته بخنه وشي او ټول هغه وي چې استوجب النار جهنم دوی ته واجب شوي او بیا ورته بخنه وشي. فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان اتقى الله في ذلك اليوم بقدر ما اتقى من أول الشهر إلى آخره. کله چې بیا د رمضان آخر شپه راشي بیا دا نه شپو کې دا ټول رمضان کې چې څومره بخشش امت د محمد مصطفی ته کړی دی نو د رمضان په آخري شپه یوه شپه باندې هغه چنده هغه ټول رمضان کې چې څومره بخل شوي په دې یوه شپه بیا دومره بخنه نوره وشي نو 9 شپو کې 10 لاکه چې د شپې شي نو دا 2 کروڑه او 90 لاکه شو که نه 2 کروڑه 90 لاکه چې کوم دی نو دا په رمضان 9 شپو کې بیا په آخري شپه کې بیا دومره بیا وبخلی شي
نو دا 15 کروڑ 80 لاکھ 15 کروڑ 8 لاکھ کسا 80 لاکھ کسان په یو رمضان کې هغه چې استوجب النار جهنم او تردغه ته واجب لیکل شوی چې دا جهنمی دی او په رمضان کې 15 کروڑ 80 لاکھ امتیانو د محمد مصطفی ته بخنه وشي نو چې بیا په 15 کروڑ 80 لاکھ امتیانو کې زه ناراضم او ته ناراض نو بیا د غټ خیر نه محروم شو کنه ذکر رسول الله مبارک فرمایي چې رمضان کې چاته بخنه ونشي نو فمتا نو بیا به کله وته کېږي چې پدې کې ونشي نو کله به منبر ته ختن او امین وي بیا جبرائیل علیہ السلام بیا چا پښتنه وکړه چې ولې دی امین وي جبرائیل علیہ السلام راغی او ویل چې د کوم امتی ستابانه رمضان روزه راشي او د دومره نیکیونه کې چې باری تعالی د تبخنه وکړي نو د هلاک او تباشي ما وی چې امین د خدای د رحمت نه ویل لري چې رمضان کې دومره بخشش سره بخنه نه کیږي بیا هم د الٰه د فضل او نعمت ساتل پکار او بل دانی کان چې کوم دی ګوري دام مستری ډیرو بل الٰه العالمین کله کله یو سړی ډیر ګناهګاری بس هغه کې څه خوبي نو هغه فقشوي دا اوس د خدای تعالی خو خره چې په دې 15 کروڑ 80 لاکھ کسانو کې زو ته راوستي کوي نه راوستي خو موږ به دعا غواړو چې الٰه موږ هم پاره کې راولي دا بیا په اخري شپه دومره بخنه نور وشي کسانو کې زو ته راوستي کوي نه راوستي خو موږ به دعا غواړو چې الٰه موږ هم پاره کې راولي دا بیا په اخري شپه دومره بخنه نور وشي وإذا كانت ليلة القدر يأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام فيهبط في كبكبة من الملائكة او بیا چې کله د ليلة القدر شپه شي جبرائیل علیہ السلام ته باری تعالی امر کوي دا اسمان ور فرشتو په یو لوی ډله کې راکوش شي وما هم لواء جنډ ور سره یخضر اشنا جنډا یو اشنا جنډا ور سره شین لباس سره تعصب مکوي ډېر خلک د بریلیت په تعصب کې راغلي چې شین سيزو ګوري نو بیا وایي دا به چتر جهنمی لباس دی او حال دا چې دا چار شین لباس سره دشمنی ده نو که جنت ته دی لاړو نو جنت کې جامې څنګه دي ثياب سندس خضر په جنت کې جامې د ورېخمو دي خوشنی دي نو ټول جنتیانو جامې التسنی دي بیا او دا شینواله هم ګوري د آسماني شین نه دی هم دغه توتپاڼې شین دی دا خضر دی ته ویل کېږي ګنبد خضرات ورته وي خضر سندس خضر من استبرق وجنى الجنتین ده نو دا اصلي جامې شنو سره تعصب مه ساتئ او ابن سیرین رحمت الله علیه دارنګ عبدالغنی نابلسی صاحب د تعبیر الانام فی تعبیر المنام هغه دا ذکر کوي چې چا سړی خوب کې ولید مړ شوی و او هغه شنې جامې وي او یا سپینې جامې وي نو دا دلیل د سعادت دی چې دا سړی ښه سړی دی باری تعالی بخښنه ورته کړې او که خوب کې ولید چې تورې جامې وي نو دا سړی بیا بیکاره سړی دی ته بخشش نه رسي نشنه جامه او سپینه جامه دا بهترینه جامه ده شنه په دې لحاظ چې دا د جنتیانو لباس دی او سپینه خو نبی علیہ السلام خوښه کړې ده او امر یې کړی دی چې تاسو دا اغوندئ او په سپینه جامه کې مړي دفن کوئ نو دوی سره لیوان اخضر شنه جنډوي فیرکض اللواء علی ظهر الکعبه دا شنه جنډه د لیلة القدر په شپه جبرائیل علیہ السلام د فرشتو په جماعت د کعبې د بره ودرئ وله 100 جناح منها جناحان لا ينشرهما الا في تلك الليله دا روایت کې تفسیر شوی دی صحیح حدیث دار شپږ سوه وزري د جبرائیل علیہ السلام شپږ سوه وزري دي د شپږ سوه وزرو کې دوه داسې وزري دي چې هغه فقط د لیلة القدر په شپه باندې کولاوي بل کله نه کولاوي وينشرهما في تلك الليله د لیلة القدر په شپه کولو کې فیجاوزان المشرق الى المغرب دومره لوی وزرې دي چې مشرق او مغرب نه تېرې شي
فیحث جبرائیل علیہ السلام الملائکہ فی هذه اللیلہ بیا جبرائیل علیہ السلام دا فرشتو دے ڈلی تا تحسیس و تیزوالک و تویزر فرشی فیسلمون علی کل قائم و قائد و مسلم و ذاکرام دا فرشتی بیا چه سوک دشپی پا منزو لاری اغبانی سلامتی سوک چه ناس تی ذکر کئی سوک من گزاروی و ذاکرن او سوک چه ذاکروی و یصافحون و مستعمشی اور سرکین فجرو کلچی سبئی راپورتشی سبئی شی ینادی جبرائیل علیہ السلام معاشر الملائکتین فرشتو تاواز الرحیل الرحیل زی واپس للشروشو فیقولون یا جبرائیل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرشتی جبرائیل علیہ السلام نا پختن کئی الہ العالمین دا محمد مصطفیٰ امتیانو حاجات سنگ کرل حاجتنے ہوتا پورا کرل فیقول جبرائیل علیہ السلام متفرمائی نظر اللہ علیہم فی آج اللیلہ فاف عنہم وغفر لهم اللہ اربعا الہ دی طولتا چی دیش پکتا قیام کردے چا عبادت دعا کردی چا ذکر کردے آغویتا دا رحمت نظرو کا و بخنی ہوتا کردی اللہ اربعا مگر سل اور کسان آغویتا بخشش نشتا صحابہ کرام ویریدل فقلنا یا رسول اللہ منہم من پختنو کرا اے دا اللہ رسول علیہ السلام منہم دا سلور کسان سوک دی قال رجل مدمن خمرنا بلاغ یو سڑیا غلی چاہاں دائمی شراب خور دے دائمی شراب خور ادم انسان چی شراب خور دی دائمی دی سڑی تا بخشش نشتا دویم وعاق الوالدین دا مور و پلار نا فرمانا عادت بخشش نشتا مور و پلار نا فرمان عادت واضح عاق نوی چی چاہتا پلار و مور عاق ویلی ندا با عاقیو گنین نا عاق دا حقوقنا نا فرمانی چانا مور و پلار خفائی پارشی چی تی خفائی رسول اللہ مبارکی و صحابی تا تلقین کوئی چی تبگور مور و پلار نازارے ولو کا آغتا اوباسی من مالکا دا مال خفائی اوی چی بچی زماد ازمکا و جیداد و سرمایہ کی یو روپا امتاتا ندر کو بیاب ہم تنا فرمانی نکی گوری مخالفت بنکے چی بیاب صدر توائی منی بھائی او اس چی یو مالدار اپلار زوی دا سرمایہ نا اوباسی ندے بسمر مخالف شی او چی مخالف شی چی بیاد تورتا ہے لکا مخالفت مکہ ہوگو ننوی چی ما تنزوی ندیویلی نزو تا سنگ اپلار ہوا ہے ملنڈ خبری دائی لگتا دا وطے خوتے نشی تا تا زوی وائی کنوائی خوتے زویی تا تتلے چتا نشی او تا بانی داغت تابیداری فرض دا گوری خواه فرض عین فرض کفائیم ندا چگنی پنزو زامنو کی یوی اوکی نورو غاڑا بخلاز جیرو تا آر یو بانی بیلا بیلا فرض دا تابیداری مخالفت بنکی دمرا دا والد اغا امر او دا مور و پلار امر مضبوط تے کہ در توی ویل چی دا بی بی و تا طلاقے او طلاق دے نکلم عاق شوی دا گوری سخ امتحان دے چی بچارا شی پلار مور خفدا ستا دا بی بی و دا مور جنگ راغل دے مور یو دم کر خراخ کل چی بچی بس دا خزا دی کور کے نورا نمانم دا با طلاق مخی سرا با طلاق ورکے مخی سرا کدی ورنہ چواغی خفشو تا عاق شوی گوری خواه دا رمضان پا دا دمر خلکو بخشش شدو کی تا حصہ بیانا کی تاسو واقعہ مشہور اور دلی دا فلان و مقرننا کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر خدا حرم شریف پر سرزمین و دشت کی او بیا غوادو کلتا اور وقت بعد وقت دیر آگے اسماعیل علیہ السلام بارتا تلیو صرف دمرا پختنے تے اکڑا کورنے حالات دے سنگ دے ویڑیر بد حال دے وڑیر غریبی و فقیری دا ناشکر وکنا ناشکر ہو چی اسماعیل علیہ السلام وانی شخصیت سدی نصیب دے تا پدمن کبرونا کے بس ویخا خوا زلالما خوچی آغا خاون گراغی ورطوئی او ضعیف انسان راغلی اس پنگری سلامونی کول او پس دا سلام نوی چی دا کور دا درسلی دی گڑی وڑی دی دا خردا بدلی کا ویخا زنانا سمقلو پی پوی نشوا خاون دی چی سنگا کور تراغی خوشبوئی پی ولگی دا ویدن کور تا سوک راغلیو وی ولی ما بانی عجیب خوشبوئی را لسوک راغلیو ویدا سی پنگری سڑیو سلامونی کول
اوی چې د کور درشلې دی بدلې کوي ښه درشلې صحیح کنه مزه په مخه خش ور د پلار بل چاته ویلو چې هغه زوی ته مې ویوه کنه چې دا درشلې بدلې کوي اشاره و صرفه اسماعیل علیہ السلام په څنګه کله کمالو کا طلاق کړه لري کړه او بیا هغه بل بیبي وکړه بیا ډېر وخت بعد اسماعیل ابراهیم علیہ السلام بیا راغی هغه ورته ډېر قدر وکړو وی ته خو ګردونو والے تراشه دا سر درته وینځم هغه به پیژندلی چې دا زما سر دی نو بیا هغه سر ورته وینځلو او کم کانی باندې چې ابراهیم علیہ السلام خپې خوي هغه مقام ابراهیم دغه کانی باندې ناس تو سم چاپه پکې راغی کې او دې باندې کعبه مبارکه ته چکلا دا چې شړلې خونه وی په دې بودرې دا ورته دیوال به کولو هغه سم شتا مقام ابراهیم چې ورته وي څومره عزتمن شو د سرو زرو غلاف پر پاسه پروت دی او خلق ورزیو دا دیداری کوي دې کې څه چلو عام کانی خو ابراهیم علیہ السلام په خپې کې وسر نو دا وی خاصنګ حالات دی ډېر خپل حالات ژوندۍ ډېر مزیدار تیریږي ګینه دا حرم په دغه دشتو کې نغیش پو کې څه شي ولته شکرات لمنا خو خزه شکر گزار وا ویخه خاون چې دراغه سلام ورته وای چې دا درشلې د کور دی مضبوطی وساته نبی هغه ورته پاتې شو هغه به دا کمال چې دا هغه شکر گزاري بیبي په نسل کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او شخصیت راغی دغه بیبي په نسل کې اسماعیل علیہ السلام اولاد د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم انا ناشکر کنا شکر نه کړه چې حالات خراب دي اداسي دي نو څومره بهترینه خزابته جوړوا یو بل پیغمبر بیبي وي نو پیغمبر چې جنت ته ځینو بیبي به څنګه پریدي چې مسلمان او شکر گزار وي دا به بولي او بل به محمد مصطفی نیا جوړ شوی وي دې سلسله او شجره کې براغلي وي دا ډو متیانو ټولو به بخنی وته لا په یو ناشکرۍ باندې چې حالات می خراب دي او کمزوري دي او دادي ناشکری ورته دومره تاوان ورسو چې د پیغمبر د بیبیانو نه وته او د محمد مصطفی د نسل او شجره نسب نه بالکل وته ختم شو خواهی دا واقعا همون کدار آخایی کنه چه پلار روی تووی بی بی دی طلاق کنو طلاقی بی کنه تابی دا منگ تخیی دا مسئلہ کنه صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راوی او زوی عبدالرحمن سے بی کڑی و نوی بی کڑی و خو دا سلری نه چو قتل دا عبدالرحمن سے بی سر دمینی خبری کئی او دی پلار ته خوان ورنه کتش بچی ته خلاړی پردیش ته ورته ونوی چې تا خو خبری کړی دی ماقام روخته ویراش دا بیبی بلی طلاق کې ښا اوس هغه دومره مرته نه وای چې څه ګناه را ولی څه چل شوی دی ویخه طلاق ورکړو خو خيار رجعي طلاق ورکړه رجعي خدا سے طلاق چې بس درو میاشتو کې نمک کې مطلب سړی مجامعات او نزدېکت شي بس طلاق پله ختميږي به نکاح ته به ضرورت نه وي رجعي طلاق وای طلاق دیم 32 اقبح د مباحات او هغه روا کارونه چې د خدای بدی شي نو یو پکې طلاق روا دي ضرورت په بنا خلک بدی شي نو اول دا کار مم کوي چې ډیره غوسه درن رجعي طلاق په جنې ګوري هغه درو میاشتو کې به سره پخیمانه کیږي چې پخیمانه شو رجوع وکړه خبره ختمه نه نکاح ته پکې ضرورت نه ست تبصر رجوع غواړي او چې درو میاشتو کې نزدېکت نشه به ګوري په طلاقيږي به جدا کیږي ته باین ویلې او دا بازی کارونه هغه بیبیانو سره موي ضرور کېږي پلار کړه دی لاړ ګوري دا د الفاظ دي چې چا پکې نه د طلاق او نه د طلاق څخه چې به بل سر نه نکاح تړي ضرور که پلار کړه دی لاړ ضرور کېږي په کور دی بیا ونه ګورم دا د الفاظ دي دا چې نه من طلاق دی ته ویلې شي چې دې چې چا نه د طلاق او که مخ سره طلاقيږي بیا او کله چې ورته ته په ما طلاق یې خو دې زړه کې رجعي کنه چې غدري او میاشتو مس نبی رجعي طلاق دی درې میاشتې کې چې پخیمانه شنو بیا نکاح ته ضرورت نه لري رجوع کولی شي رجعي طلاق ورکړو عبدالرحمن سے بلاړو او دا بیبي وته ډېره ګرانه بل ورځ صدیق اکبر سے په دلار تیریږي او اجره ده او پادره کې اوسلیدل قبر دی د اسلیدل قبر نه اشعار راځي اشعار عربي اشعار دي چې غوږ کې خود اشعارو کې په دې شعرونو کې د انګور نوم غسل کېږي څوک دې ازما انګور څنګه یادای اورغه پرې کمر ورته ودرېږي چې ګوري د زوی دی عبدالرحمن هغه دې کنده کې ناز دی او د خپل بیبي پسې شعرونه جوړ کړی دي هغه وخت سره چار شي هغه وایي په شعرونو کې خپل بیبي یادای خو د عبدالرحمن صاحب د پلارو نه دي نو پلار راځي ولید څه ونه ورته لاړه ما خامه وروخته بیبي ته کوم طلاق ورکړي دی رجعي
وی ورشه رجوع ورته بیرته وکړه اجازت واپس رجوع وکړه. نو ګورې دا مونږ ته دا راښایي چې کله پلار بچي ته وایي بېبېري طلاقه که نو طلاقۍ به یي د پلار دومره لکه مسله مضبوط او خدمت هغه اجري. دا ویس قرنی رحمت الله تعالی علیه صحابي خو نه دی که نه صحابیت نه محروم دی. ولې محروم دی؟ مور خدمت یې کوله څوکونه ښه یې اورېدلي و غیبانه عاشق و احد کې خبر شه. احد ګورې د دریم کال د هجرت باندې شوي د احد نه 2 کاله وروسته محمد مصطفی وفات شوی دی او د ده د کلي خلک به راتلو مسلمانېدل به یو کیسې به یې راوړې او ده به چې مور ته ووي مور د خدمت یې څوک نه وایي چې ته لاړ شي بچي یې ما چا ته پرېږدي دی به پاتې شي. مینه یې دومره وه چې د رسول الله مبارک د غاښونو نه خبر شه نو دا 22 غاښونه یې ټول وایستل چې د هغه غاښونه نشته په خوله کې نه زما په خوله کې ولې غاښ پاتې شي. خو راتلو ولې نه چې د مور خدمت مسله وه. د مور د خدمت دي دومره ګټه ورته وکړه چې بیا رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب راوغوښته وی اویس یو سړی دی د قرن علاقې د یمن نه دی د قرن علاقې د یمن. اختر نه وروسته انشاءالله زما هلته د هغه مزار دپاره صرف زما مسقط سره دا بلقیس تخت صنعا یمن کې او د ویس قرني صاحب مزار دا جفت دی. انشاءالله اختر 4مه 5مه کې زما اراده ده نو د ویس قرني رحمت الله علیه سلام ته به ځم انشاءالله. که لاړم بیا به هغه حالات تاسو ته وایم. الہ العالمین دی د هغه په برکت زموږ او ستاسو مغفرت نصیب کړي نو وایي. نو هغه ویس قرني هغه چې دی هغه رسول الله مبارک عمر فاروق صاحب ته وویل چې ګورې ستا ملاقات به ورسه کېږي او چې کله ملاقات دې ورسره وشي نو زما هغه ته سلام ووایه او بل زما د دې امت دپاره ورته سوال وکړه چې محمد مصطفی وویل چې ویس قرني ته ووایه چې محمد مصطفی فرمایلي چې ته زما امتیان مبارک باری تعالی نه وغواړه چې زما امت خدای تعالی وبخي. محمد مصطفی د عمر فاروق په لاس خبر ورلیږي چې هغه ته ووایي چې زما امت ته بخښنې وغواړي. بیا عمر فاروق رضی الله عنه 12 کاله مسلسل حج ته به ترات. اول ته به اعلان کولو چې قرن نه ویس څوک راغلی دی څوک به نه. دا 12م کال د ده دوره خلافه وه چې ده بیا په 12م کال د ویس قرني سره میلو شه. بیا یو کس ورته وي دی ډېر غریب و مالداره خلک د کلي راتلل ورته وي چې ښه داسې وکړئ چې ما ځان سره بوځئ زه به ستاسو خان ساتم په مزدورۍ چا سره راغلی و حج ته. چا ورته وي هلته زمونږ یو سپونکی دی ویس نومېږي هغه خو به نه وي. عمر فاروق صاحب یې هم هغه دی راغی ورته. حضرت علي صاحب هم ورسره دی طلحه رضی الله عنه چې راغی ودرېده نو دی ناست دی مراقبه دی. چا ورته وي چې امیر المؤمنین عمر فاروق راغلی دی وی ته دا خوله کوله وکړه چې هغه کوله وکړه ډکه وه. وی محمد مصطفی غاښونه چې شهیدان کېدل تاسو خولې اوس هم ډکې دي. ده چې خوله کوله وکړه نو یو غاښ هم پکې نه و ټول یې ایستلي. بیا هغه ورته وي چې نبي علیه السلام دعا غوښتې ده امت دپاره او بیا نبي علیه السلام عمر صاحب ته داسې هم فرمایلي و چې که ته د ځان دپاره بخشش غواړې د خدای تعالی نه ته م ورته ووایې چې ما ته هم بښنه وغواړه. وګوره عمر فاروق ته داسې خبر. بیا هغه ورته چې ما ته هم بخشش وغواړه. هغه عاجزۍ نه ورته وویل چې ته ما ته بخشش وغواړه. یعنې هغه وعده به یې پوره کړي بخشش به یې ورته غوښتي خو عاجزۍ نه هغه د الفاظ وویل. نو مقصد مې دا دی چې دا کمال دلته د مور په خدمت ګورې میلاو شوي وه. مینه د محمد مصطفی وه ډېره زیاته او بل پکې ظاهري خبره دا وه چې د مور خدمت و د هغې د وجې نه دا کمال ورته میلاو شو. نو یو شرابخور شو چې ده ته بخښنه نه کېږي او بل د مور او پلار نافرمانه عاقل للوالدین وقاطع رحمنا او بل قطع کوونکې د خپل ولۍ رشته نه پالونکی انسان. ګوره دا څلور څیزونه دي خو یو نه یو کې خو سړی راغلی وي. رشته دارو کې یو چا سره په څه خفه یې رشته یې ورته پرېښې وي. یو صحابي نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ما سره خپل ولي نه کوي نو زه به یې څنګه وکړمه. نو هغه ورته وي چې خپل ولي پالل خو دې ته نه وایي چې تا سره خپلوي کوي نو ته به یې کوې. تاسو چې خپلوي کوي ته خو به خود کې تا خو د هغې بدله پوره کړه. خپلولي پالل دې ته ویلی شي چې هغه در سره نه کوي ته یې ورسره کوې دې ته ویلی شي. دې کې به څوک را شي دی کم به دې ته تکړه شي چې تا سره مړی ژوندی نه کوي ته یې ورسره وکړي. صرف د دې دپاره چې زه په دې سړي کې را نه شمه چې د رمضان په میاشت کې 15 کروڑه 80 لاکه کسان بخښلی کېږي چې زه هغې نه ونوځم
محمد مصطفی په فرموده چې چا خپل ولی نه پال لدینه بار کیږي ګوره دې ته مخیال رضا یې کوي پار قیمت باندې تامل ته چې نه راغله نه دی راغله خو ته ورزا وتا تاسو چې خبرې نه کوي نه دی کوي خو ته کا ور سره څلورم سره مشاحن چاته وي قلنا یا رسول الله ما المشاحن دا مشاحن څه دی قال هو المصارم دا مصارم دی مصارم چاته وي تعلق لون کې یو نیم سړی خلکو سنډیوالی کې دی نه کوي جبرجنس خلق به تعلق سره جوړي ځان به دوستي ور سره دی بزان تر غونډي دې ته مصارم ویلې شي چې چا د سره انډیوالی کوله نو ته سره دوزل کوو بیا انډیوالی کو ور سره او چې نه دی کوله نو څلورم مصارم دی تعلق لون کې نو دا څلور یاد ساتي تعلق لون کې خپل ولی نه پالون کې د مور او پلار نافرمان دایمي شراب خور دې څلور ته ګوري بخشش پر رمضان او چې رمضان کې نه کیږي حج کې ممدا مسله ده حج کې دا سړی به وتی حج نه قبلې وره فرض نه به اخلاص شي فریضه به ساقط شي خو لکه بخشش به وته نه کیږي د ګناه دا څنګه نور کوم فضایل چي دا حدیث وګت دی ان شاء الله کبیا موقع بیا به بیان شي تر دې موضوع د طویل روایت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عبد الله ابن عباس په فرموده او روایت باندې نقل کړیو موږ دا غیره ترجمه تاسو ته عرض کړه الہ العالمین دې رغلو خیر نه موږ محروم نه کی درود شریف په شوق سره الہ العالمین دا کم کثیر التعداد کے بخششات کے دی امت تکیگی زمان دا ټولو هغې کې نصیب پیدا کی کمی بیبیانی چې آواز اوري او هغې دعا غواړي الها دا هغوی هم ورکې برخه پیدا کی او رب کریم دا څلور مهلک مرضونه چې شراب خوري ده نافرمانی د مور و پلار ده او تعلق شلول دي او خپل ولی نه پالل دي د دې لوی جرمونو نه موږ وساتئ اور رب کریم دنیکان و دعوات کم برخ پیدا کی الہ العالمین سمر حاضرین چناس کی طولو تپ نظر در رحمت سر گوری اور زمانگ طول گناہون معاف کی و توفیق دنی کو اعمال را عطا کی لیلۃ القدر ترشوی الہ آگی کی برخرا کی او کرا روانی توفیق پکر قیام و دا عبادت را نصیب کی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم دا خپلې او شاندار پروګرام تاسو ته وړاندې کوي په ډیره مینه اهل سنت والجماعت کې خدمت مرکز پښتو کې صفانه کباړی بازار پېښور شهر د فیض الله اسد الله وفا او احسان الله غمگین اسلامي کې څه خپل دکان
درتا دیدن مدار من رسولا درتا دیدن مدار من رسولا